زما لوري زما زموږ امرونه یې خو موږ سره ظلم کېږي زیاتې کېږي روز به ګورې روز د قیامت یې هغه څه بالکل به زما بالکل به زما اندرور ورپسې راوسته موږ سره ظلم او زیاتې کېږي یو لیور مې اوس ویشتو 2.5 کال اعلان کېږي د قازقینو مسلمانانو ستاسو مخکې ونه ویشته خدای نه ویریږي هغه خبره تاسو نه کوئ خالد باچا یې ویشتې بیا مې هغه نوم دله کېښوده 2 وروڼه یې وله مړه کړل دا 3 شو زمونږ څوک مخنیوي نه کوي ما بل اوس سیچو صاحب ته مو ویه مې زمونږ لږ غم وکړې زمونږ لږ فکر وکړې وختې مې چغې والې مې پولیسو ته آواز وکړې زمونږ ممتاز دی واچوه اولاد کې بل څه شو بل څه شو بل څه شو دا ممتاز دی ستا ښځه راوسته ستا کې ونه باندې سپي واچوم کنجره کنجره زما کور باندې زما کور باندې دا ښځه راوسته دنه شته ته دنه شته خپل راپورټ وکړه خپل راپورټ وکړه ورشه وشو ممتاز دا وی پته لګم خو دغه و چې موږ خښت اخیستې او خښت هم چلوله او دغه ساعت د نورو ډوډۍ وخوړه وایي په مانځه نه راغله خښتې ځای له ورغلې او ما ورته ورکړه زه به ډوډۍ وخورم چې ډوډۍ له ننوتم دغه کې ډزې شوې څنګه ووتم باتا یو دی کوڅه کې پروت وای چې پلات لګېدی د نورو نه سره خبر هم نو چې دی خوا راجو بویه وې دی هسې یوړه بل د هلک و د هغه پلار هم پکې مړ و هغه په خښتو پاسه پروت و داسې مو کتل هغه نور عضوې دې هم لګېدلې او دا اوښې مې یادو دې هم لګېدلې او دا بل چې دی دا مې موقرې دې هم ورسره لګېدلې و بس موږ هم دغسې راخطا شو د هغه ځای نه خبر نه وي چې نور څوک لګېدلې خښت هم اخیستې وه د مجاهد شاه د عضوي نه دغه چې مړ دی د عضوي نه نو د خښته باندې مخکې داسې لانجه وه نه لانجه نه وه لکه یوازې دا د نن نه 3-4 ورځو نه دغسې چلېدل دا خښت هم چې واغېستله او دې باندې تاسو سره څه چیړ مې نه چیړ مې ایسم نو هېڅ هم نه دوشي هېڅ هم نه ډزې چا وکړې ډزې یاره د دغه زه ټیم کې نوم و دا ګمان نه غر کوم دغه ساعت نوم خو به دقه نه خبر شم چې یاره دا کوم چې وفات شوي دا مې اوخېرې دا په کوم چې په لاس لګېدلی دا مې اوخېرې ترزویرې اوخې مې دا ستا دواړه اوښیګان دي واو قلار نه پرېږدي زما ماشوم ځینه څوک نه وړي د تره زامن راپسې رالل یو جمیل شو یو لطیف شو یو زاقد شو د مصطفی پیرشاه زامنو رالل او ډزې یې وکړې زما خاوند یې وویشته مجاهد شاه زما رسوینه څوک نه وړي خپل حق باندې مرو یو ترې وله وویشته بل ترې وله 2 کاله مخکې ایستی دی هغه دعوا اوس هم پرته ده 2 کاله مخکې وله یو ترې ویشتې طارق شاه هم په دې قازخیلو کې ښکته پیسې پې ورکړه ویې ویشته موږ سره ظلم کېږي زیاتې موږ سره کېږي خبره دې وکړه ما ته وګوره کېنه ورسره دغه کېنه دغه چې کوم دی نو دا څه دی موږ کار کوو لکه دا مجاهد شاه او لکه راغی خور یې راغلی او دا پرېږدي ته چې په دې کې به ته کار نه کوې دوی ورته نه زه به کوم لکه دا زما هغه ته دا د هغوی سره چاچي سره هغه ته نه وایي دا دغه راوي دا ورته زما سره په هغې کې یو بل باندې تماچې راواړولې چې بس هغه خوا لاړ وتښتېد پلار یې غریب والي د دې خوا مرچه شول لکه په یو بل ډزې شروع کړې د سبشونه بیا ما ټوپک واخیسته بیا ما پچک راکړ چې پچک راکړه ما بیا وشم بیا چې د ډزې کول زما واره پکې ولګېد رم پکې زوی ولګېد
زوی مې زخمي دی او وراره مې مړ دی او پلار مې لکه وویشته دا کس چې کوم دی د خپل پلار په خپل وویشته دی او لکه کوم یو کس وکړي دا د خو پلار زوی په یو بل باندې کولې که نه د دې زوی څه نوم و؟ دا د خالد شاه خالد شاه دغه دی او بس بیا خبره بس بیا زه خو لکه په خپل زوی باندې شوم وراره باندې شوم که زه خو نور لکه نشم دروغ ګوي کولی که نه لکه دې خو پکې نور یادېږي خو لکه چې کوم حقیقت شوی به هغه یادوم زه خو لکه بېګا په دا کور لانجه وه تنه لانجه وه په کور باندې کور کې کار کوو